الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادنا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من نذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظیم. اللہ فرمائی دا وأن علیہ او یقیناً لازم کړي دی الله پزان باندې ازروی رحمت النشأة الاولى دوباره ژوندي کول وانه هو اغنى واقنى او یقینا دا الله هو اغنى عمده مالدار کول کوي واقنى عمده راضي کول کوي وانه یقینا دا الله هو اغنى دا مالدار کول کوي و اقنا عمده فقیر کول کوي وانه هو رب الشعرى او یقینا دا الله دا مالک او پروردگار د شعرا ستوری دی وانه اهلك عادا الاولى او دی یقینا دی الله هلاک کړو عادی قدیم پخوانه عاد چې د ټولو نه پخوانه دی فعذاب کی فاستقوا من نوحنا وثمود فما ابقى او هلاک کړي دي الله سمودیانو لرا فما ابقى پس نه دی پریښی د دې نه یو تن وقوم نوح من قبل او هلاک کړي دی الله قوم د نوح علیه السلام د دې نه مخکې ولی انهم كانوا هم اظلم واطغى یقینا او دا قوم نوح هم ازلمو دیر لوی ظالمان و اتغاو دیر لوی سرکشا دا ظلم و سرکشی بے پا حضرت نوح بانی کولا والمؤتفکت احوا او ہلاک کلی دی اللہ اگا کلی لاندی باندی کلیشوی او اگا کلی لاندی باندی کلیشوی احوا را غرزولی دی اللہ دی لرا فغشاها ما غشا پس پٹکڑے دی دا گئی کلو دغه کلو لرا ما هغه سیز غشا چې دای پټ کړی دی یعنی د هغې عذابونو انواع چې هغه قوم ته الله ورکړي الله ته معلوم دي فبأي آلاء ربک تتمارا په کوم یو د نعمتونو د پروردګار ستا باندې تتمارا ته شک کوي هذا نذیر من نذر الاولى دا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا یو یرون کې دی د یرون کو مخکنونا ازفت الآزفه ازفت الآزفه را نږدې شوی دی هغه حالت را نږدې کیدون کې یعنی قیامت لیس لها من دون الله کاشفه نشته د دې قیامت دپاره سوا د الله نه څوک راښکاره کوونکې او څوک لرې کوونکې افمن هذا الحدیث تعجبون اے مشرکو تاسو د دې قرآن نه تعجب کوئ الا دای سو ویلی چې لات لیس بشیء دی وتضحکون او خنداګانې کوي په قرآن او په محمد مصطفی او مسلمانانو پسې ولا تبکون جاړئ نه وانتم سامدون یی تاسو غافل سامدون معنا دا لاهون غافلون فاسجدوا لله فسجدو کوي د الله رب العزت دپاره او وعبدو عبادت او بندگی اختیار کوي د پروردگار دا ترجمه وا دا چونکہ مشرکان
د قیامت نه د هغې انکار ډېر شدید و او په مختلفو حیلو باندې به ویلې چې دوباره ژوند نشته په هر محفل کې به ویلې مسلمانانو ته به ویلې ځان سره په خپل هم دا خبرې زوتولې او په ډېر شدمت سره د قیامت نه انکار کو نو الله مهربان داسې الفاظ استعمال کړ او ورته ویلې چې دا خبره خو ما په ځان لازمه کړې چې دوباره هم ژوندي کوم دا خبره الله فرمایل ما په ذات ګرامی خپل باندې لازمه کړې ده چې دوباره هم ژوندي کوم دا ان علیه دا علیه دې دپاره راوړی شو چې دا د دې دغه شدمت اختلاف دغه چې کوم دی انکار جواب وکړو قرآن ته خو یې نه منې هو ان علیه یقینا لازم دی پرې الله باندې ازرو رحمت دا ما ولې ورڅه کېښوده په الله هېڅ شی لازم نه دی د چا خو موږ په 12مه سپاره کې چې طالبانو ته ترجمه کوو وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها په دې مخ د ځمکه داسې یو زنده سر او زیروح او خوراک کوونکی شی نشته الا علی الله رزقها مگر په الله روزي لازمه ده نو په الله خو چا څه شی لازم نه راځي نو هلته موږ جواب کوو ازروی رحمت نو دلته هم ازروی رحمت الله په ځان باندې لازمه کړې ده څه شی النشأة الاخرى یعنی پیدا دوباره پیدا کېدل نشأه اصل کې پیدا کولو ته وایي او اخرى معنی بله نو یو هغه مخکې ځل موږ الله پیدا کړي وو چې د خپلو میندو نه پیدا کړي او دا به دوباره الله موږ د دې ځمکې نه برای راست راپورته کوي را ژوندي کوي وانه یقینا دا الله هو اغنا و اغنا یو ساده ترجمه چې د دې ځای سره ډېره مناسب هم لګي چې هغه ذکر د متقابلاتو دی ذکر د متناقضینو دی متقابل شی نه الله ذکر کوي نو غنا د غنا مقابل فقر دی او د فقر مقابل غنا ده نو معنا دا شو اغنا الله رب العزت مالداری ورکي واقنا او دا الله تعالی فقر پاکه ورکي نو د ورکولو مالک او خالق صرف الله دی څوک مالداری مالدار کی او څوک غریبی غریب کی او په هر یو کې د الله حکمت دی په هر یو کې د الله حکمت دی دا غنی که دا غنا ته لړکی کافر کیږي او دی فقیر نه که دا فقیري لړکی دی باغي کیږي هر یو کې د الله حکمت دی هر یو په خپل ځای باندې الله ساتي داسې دا یوه ترجمه ده بله ترجمه دا ده وهو اغنا دا الله تعالی مالدارول کوي مال ورکوي واقنا او راضي کوي په دې باندې الله معنا دا ده چې هو اغنا ورکوي الله مال لرا خزانې لرا او د فیدې سیزونو لرا دا ټول الله ورکوي او واقنا وارضاه او دا بنده په هغې باندې قانع کوي او راضي کوي هم هر یو وایي دا مال چې خدای سره کړي دي شکرګزار بندګان وایي دا ډېر شی دی مولانا شبیر احمد عثماني د مخکنۍ ترجمې له ډېره ترجیح ورکړې ده چې دا د متقابلاتو دغه را روان دی سلسله نو د غنا مقابل فقر دی لکه څنګه چې فقر د غنا مقابل دی وانه هو رب الشعرا او یقینا د الله عمده مالک خالق د شعرا ستوري دی شعرا یو ستوری دی د عربو بعضې قومونو به د دې عبادت او پوجه کوله او دې نه به خیر او شر غوښته نو قرآن وفرمایل چې وانه دا الله هو رب الشعرا دې پیدا کوونکې مالک کل اختیاره د شعرا دی او شعرا د صابوني دا لیکلي دي چې شعرا دا یو ستوری دی په سخته ګرمۍ کې دا دغه جوزا ستوري نه وروستو راخېږي تاسو سهار چې کله بانګ وخت پاسئ که نه نو تاسو وګورئ
دا جوزا چې دی هغه موږ ورته سبا سترګه وایو. نو دا داسې دی د دې ځای نه چې ته دلته یې نو دې دغه په محاذات پته ته ښکارېدی زمونږ د جومات پرې ګوټ باندې دا د بانګونو وخت کې وزال ته رسي خو دا بله ورپسې داسې را رسېدلي ماستنه دا جوزال ته یي او دا شعرا ورپسې نه یې راښکاره شوی. دا زما خپله دغه را رسې چې د صابوني ویلي دي چې دا په سخته ګرمۍ کې په جوزا پسې وروستو راخېږي. جوزا غټ ستوری دی مونږ ورته سبا سترګه وایو دا پښتانه. او دغه چې کوم دی دا دغه چې دی دا شعره دا ورپسې دا دویم نه تاسو بېګانه بیا وګورئ تاسو تو چې کله پاسې کې خیري که نه نو دا به هلته غره ته نږدې شوی د بانګونو وخت کې او دا بل بدل ته راختلی او سخته ګرمي دی نه بله شته په کال کې دا ټولې هغې نه خیري چې ما ته دا ښایي چې دغه جوزا دی او دا چې کوم دی دغه دی. تاسو په دې خبرو په سوچ کوئ که نه ګورې علم دا خو لږ د سوچ شی دی نو بیا ډېر ګان نه دی خو چې سړی په سوچ کوي. وانه اهلك عادن الاولى او یقینا دی الله هلاک کړی دی عاد قدما اولا په معنا د پخواني هلاک کړي دي الله عادیان لومبني. نو لومبني خو دوی نه دي هلاک شوي قوم نوح هلاک شوی ځکه ما ترجمه کې ورسه کېښودو چې یقینا هلاک کړی دی الله عاد قدما پس د معذب کېدلو د قوم نوح نه. یعنی اول هلاک شوی قوم دا یو سوالیه جمله ده اول هلاک شوی یو قوم د پیغمبرانو په تکذیب او د الله په نه منلو باندې کم قوم دی نو قوم نوح دی. خو بیا دویم نمبر ورپسې متعین دا عادي اولا دی چې کم ته الله تعالی هود علیه السلام لیږلی او د کومې پوره تفصیل په سورې هود کې ذکر دی پوره تفصیل. دا ډېر زورور قومو د قوتونو په لحاظ سره د بدنونو په لحاظ سره د مالونو او دولتونو په لحاظ سره د جتې او د ډلې په لحاظ سره په هر لحاظ سره یو ډېر زورور قوم او ځکه دوی دا دعوه کړې وه چې څوک به زموږ نه زوروري. نو الله ویل مړه ته به څه زورورتیا ورسوي یو خپل مخلوق ته یې ویلې باد ته ویل ورشه دغه باد تی وباسه د دوی نه. نو ځمکې او اسمان پر منځ کې به ایشتل رایشتل او یو پوره هفته یې پرې وچلول او قرآن وایي کأنهم اعجاز نحل خاویه ته وایي دا هغه لوی لوی کجورې دي او سټې نه وتي دي داسې لوی لوی بلاګان به پراته. نو دا عادي اولا معنا دا ده. د عادي اولا معنا دام چا کړې ده اوس رانه تفسیر یېر دی چې دا اصل کې عادي ثاني دی دغه ته وایي سمود ته وایي عادي ثاني دا د دې بقایا وایي پاتې شوې ده. و سمود فما ابقا او هلاک کړی دی الله قبیلې د سمود لره فما ابقا نه دی پرېښی یو کافر د دې نه چې څونه پکې کافر قوم و ټول دا ذکر ته وایم چې نه دی پرېښی دی نه یو کافر چې ته به راباندې اعتراض وکړي چې د حضرت نوح صالح علیه السلام سره خو په زرګونو خلک بچ شوی دی 4000 په اندازه باندې ووایه دونه خلک بچ شوی دی. نو تاسو به را ترجمه نسئ کوئ یو خو دا نه دی چې هسې وزن دې شروع کړی او لګیا یو تم لګیا او شاګرد هم لګیا دا قرآن که زده کوئ نو دې دا طریقه ده زده کولو بیا که پکې ځان له وزن مزن کوئ نو کوئ پکې خیر دی هغې زه تاسو هغه وزن نه منع کوم قرآن چې څونه په ښایسته الفاظو ویلی شو نو ښه ثواب پکې کېږي خو نه پوهې ځان له خبره ده چې په قرآن به ځان پوهې کوئ. نو وایي وقوم نوح من قبلو دا ټول منصوب ولې دي تاسو تپوس لکه تاسو به کله مولیان کېږئ شابه څلور واړه او دا یو مولا شوی دی او دا یو پکې منتظم صاحب دی ما ورته رایستل تاسو ورته کتل نه اهلکه ورته کېده دا ټول مفعولونه دي الله احداث کوي. وقوم نوح من قبلو واهلکه وانه اهلك قوم نوح من قبله او دی الله هلاک کړی قوم نوح مخکې د دې قومونو نه د ټولو اول قوم چې هلاک شوی دی دا ظالم قوم دی. ولی انهم کانو یقینا او دا قوم نوح هم ازلما او دوی انتهایی ظالمان و اطغا او انتهایی طاغیانو باغیان او دا ظلم به په چا باندې کوو او دا طغیان او سرکشي به په چا باندې کوله
دا په حضرت نوح باندې وایي داسې به وو راټول به شو پې داسې به وو چې حرکت به ختم شو دوی به لمونږ مړ کړو بیا به حضرت را پاڅېدو بیا به دعوت شروع کړو او داسې په اخلاص دعوت او داسې مسلسل دعوت چې د هغې ذکر قرآن په خپله باندې کړی دی او داسې ویلي دي چې اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا ښکاره مې ورته په محفلونو کې ویلي دي او کورونو ته ورپسې ورغلی ما او د غریب په غاړه مې مولا دا دعوت ورکړی او دا دومره ظالم قوم څنګه چې قرآن د هغه الفاظ د هغې نه موږ ته خبرداری راکوي دا دومره ظالم قوم و چې کله به دا قرن په ختمېدو شو دا 100 کاله او دا یو خبیث به بوډا شو نو ده به خپل بچی بوته او د نوح علیه السلام مخې ته به یې کېدو دې دا سړی وپېژنه دا سړی وپېژنه ستا په شان وم او پلار راوستی وم او ده ته یې کېنولی وم چې دا زمونږ ازلي دشمن دی ده نه ځان ساته دا زمونږ ازلي دشمن ده نه ځان ساته دقسې پیړۍ په پیړۍ قرآن وایي 1000 کاله الا 50 عامه مگر 50 کاله ته کټ کا 9.5 کاله مسلسل خیر خواهی د قوم لټولې ده او هر قرن چې تللی دی نو بوډا خپل بچی راوستی دی او د نوح علیه السلام مخې ته یې کېنولی چې دا زمونږ ازلي دشمن دی پلار راوستی وم ستا عمر وم او دا وصیت یې راته کړی دی ته به هم د دې سړي دشمني کوې چې څو پورې ژوندی دی د دې نه زیات ظالم قوم بل کېدی شي او بل طاغي او ظالم قوم بل کېدی شي والمؤتفکة اهوا او را غورځولی دي الله هغه کلو لاندې باندې کړی شو لره مؤتفکة معنا لاندې باندې کړی شوي وجعلنا عالیها سافلها ترجمه ده دی چې د دې هغه اوچته لاندې حصه موږ د باندې کړه او باندې م لاندې کړه او دا دی چې جبریل علیه السلام الله راولیږه او دا 5 کلي دي مرکزي کلی دی صدوم دی صدوم او کله چې الله دا غر کول نو وزر داسې وو او دا 5 واړه ښارونه پرې داسې اوچت کړه او اسمان ته ورسول او دا هغه ځای نه راولټه کړه داسې والمؤتفکة اهوا اهوا د هوا یهوی معنا دا هوا را وغورځېده یهوی را غورځېږي هون را غورځېدل دا باب افعال دی اهوا یهوی اهواء په معنا د را غورځولو باندې او چې باب بدل شي او باب د سمعه شي نو هوی یهوا بیا په معنا د مینې باندې دی هویت السمانه فشیبنني وقد كنت قدما هویت السمانه دا هغه مشهوره خبره ده چې شاګرد د استاد نه تپوس وکړو جی تاسو موږ ته پرې صرف کې وایي چې حروف زواید دي حروف زواید دي او لس دي نو کوم دي تاسو موږ ته وښایئ نو هغه ورته په غوږ باندې ګوته کېښوده چې هویت السمانه فشیبنني وقد كنت قدما هویت السمانه او ډېره جي زاریان یم زه نن حروف زوایدو تپوس کوم او ته ماته شعر وې هغه ویل یا جاهلو عجبتک مرتین بیوقوفه ماله 2 ځله جواب درکه هویت السمانه 10 حروف دي که نه ویې شماره او دا په شعر کې 2 ځله ذکر شوي دي چې هویت السمانه فشیبنني وقد كنت قدما هویت ترجمه نه کوم درته ما ترجمه سره څه کار دی زه په خپل مطلب تاسو ته ښیم چې حروف زواید دغري که چا نه تپوس کوو چې حروف زواید راته ووایه منتظم دی په غوږ به ورته ګوته کړي را شعر به ورته ووایي که استاد نه تپوس کوم ورته ووایه نو بیا به تا نه یېرېږي دا چې دا حروف زواید په صرف کې څه دي دقه شعر دی دا ځان څه یاد ساته موږ د خپلو استادانو نه یاد کړی دی خدای پر چې 40 کاله مخکې به مې یاد کړی که څه هغه سره ته یاد دی ځکه شاګردان ته په مخه وایو فغشاها ما غشا پس پټ کړو د کلو لاندې باندې کړی شو لره ما غشا هغه انواع د عذاب چې پټې کړه دوی لره دا تحویل ته اشاره ده یعنی څنګه چې د دوی د عمل هیبتناک او پلیت عمل او ګنده عمل او ګنده عقیدې وي دقسې الله په دې باندې مختلف الانواع عذابونه راوسته ادا ده چې یو ښې نسکور کړو او د پاسې پې د کاڼو باران وکړو
یا په دې دا موجودې اوچت کړه او را خلاص کړه او دا کوم پلیته ماده چې په علاقه کې خوره وه چېرته په نورو علاقو کې هغې پسې هلته کاڼي لاړه هلته پې مردار شو خو الله تعالی د ابلیس شاګردان هلاک کړه خو ابلیس خو هغسې ژوندی دی که نه نو هغه سبق د خلکو نه ایر نه شه هغه د لواطت او د بېدینۍ ځکه چې دا ما چې څه مطالعه کړې ده نو دا چل یو لوطي ته ابلیس په ځان کې ښودلی و یعنې دا ابلیس دونه بې غیرته دی چې دا دې بې غیرتو د بې غیرتو سر دی او د بې غیرتۍ سبقونو په دنیا کې دا دوس پیش کوي دا ابلیس نو ځان باندې اچولی و په ځان کې ورته د عمل ښودلی و دا ما په دې تفسیرونو کې لیدلي دي دا دونه بې غیرته دی خو موږ د هغه بې غیرته سلامي دا لوی لوی خلک ټول د دغه بې غیرته سلام دي ځکه دا ټول بې غیرته دي بے غیرت ہمیشہ بے غیرت مرگرتیا گئی اللہ غیرتی دے حدیث کے راضی پیغمبر غیرتی دے مسلمان غیرتی دے وبأي آلاء ربك تتمارا وکم یو د نعمتونو د پروردگار صاحبانی تتمارا تشکئی هذا نذیر من نذر الاولی دا محمد مصطفیٰ هذا کی شرط پہ رسول اللہ تا دا محمد مصطفیٰ یرون کے دے یرون کو مخکنونا یعنی دا نوی خبره نه چې نن قریشي مشرک تندې تریو کې چې ته د کوم ځای نه پیغمبر سا شوې دا خو د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر دی په لکونو پیغمبران مخکې تیر شوي دي دا د تعجب خبره ده خو خیر ځه چې کوئ څه کوئ ازفت الازفه رانږدې دی قیامت ازفت الازفه معنا دا ده رانږدې کېدونکی دی هغه حالت رانږدې کېدونکی چې هغه قیامت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ملګرو ته ګوتې داسې کړې انا والساعة کهاتین زو قیامت داسې یو دې ګوتو ته ما وګورئ دې کې کومه مخکې ده دا چې دونه مخکې دی نه چې ګوته ورسه کړي یو شان شو دونه زره قیامت نه مخکې دې وجې نه پیغمبر خدا دا پیغمبر آخر الزمان ځکه وایي لیس لها من دون الله کاشفا نشتره د دې قیامت د پاره سوا د الله نه څوک ښکاره کوونکی لا یجلیها لوقتها الا هو و ترجمه دا او دا معنا نشتره د دې د پاره لرکوونکی څوک چې کله قیامت راشي او د قیامت حول او هیبت او عذابونه راشي هېڅوک د هغې د دفع طاقت نه لري سوا د الله نه او الله روستی هغې نه لرې کوي اپا من هذا الحدیث تعجبون آیا د دې قرآن نه تاسو تعجب کوئ تعجب خو به یې نه کنه تعجب څه ته وایي ادراکو امر الغریب داسې وایي چې انفعال النفس عند ادراک الامر الغریب انفعال النفس پر نفس کې راسي یو حالت پیدا شي په وخت د موندلو د یو امر او د یو خبرې ناشنا کې دې ته تعجب وایي وتضحکون او تاسو خاندئ مسخرې کوئ که دا تاسو لږ څه وکتل که نه چې پیغمبر خدا به قرآن په کعبه کې ویو او د کفارو به کوم ګډاګانې کولې او کومې چغې به یې والې او د محمد مصطفی د خدای مبارکې ته به رانیسي او چغې به یې کړې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وګورئ آیات کنه ولا تبكون نه جاړئ پر خپل حالت نه جاړئ چې ستاسو سترګې پټېدل او تاسو به بیا څه کېږي خدای بندګانو په خپل ځان نه جاړئ تاسو د خپل مستقبل څه غم نشته وانتم سامدون حال دا دی چې تاسو غافل یئ د سامدون ترجمه ځان سه یاده کوئ لاهونا غافلونا ساهونا سمود اصل کې لهوی ته وایي شغل او قرآن چې وایي لاهیتا قلوبهم غافل دي زړونه د کفارو فاسجدوا لله فسجدو کوي الله رب العزت ته د سجدی قابل صرف الله رب العزت دی بل دنیا کې
هیڅوک داسې نشته چې هغې ته څوک سجده وکړي. دا د الله تعالی د عبادت په حالاتو کې مخصوص حالت دی. دا بند دی په الله تعالی پورې. نه به پیر ته سجده کې او نه به عالم ته سجده کې او نه به بت ته سجده کې او نه به ګټې ته کې او نه به سلی ته کې، هیڅ چاته به یې نه کې. خو د پاکستان مشري بغیر دې نه میلاویږي نه، نو بیا به چېرته ځي او درګاه ته ولته به سجده لګې، نو ته به وروستو به وزیر اعظم سازېږي. وعبدو، او عبادت د الله تعالی کوئ، بندگی د الله کوئ. د عبادت لنډې درې ترجمې دي. عبادت په معنا د خوف باندې راځي، په معنا د طمع باندې راځي، او په معنا د انتهایی ځان ذلیل ښکاره کولو باندې راځي. او دا درې واړه معناګانې الله رب العزت پورې بندي دي. یره به هم د الله نه کیدی شي فقط، او طمع به هم د الله نه کیدی شي فقط، او ځان به عاجز هم د الله مخکې ښکاره کوئ. او د هغې یو بهترین صورت دا دی چې سړی مونځ کوي او خاص کر په سجده باندې پرېوځي. حدیث کې راځي انسان بنده الله ته په کم حالت کې ډېر نږدې دی؟ وایي په حالت د سجده کې. د دې وجې نه په حالت د سجده کې دعا هم کولی شي. ما خپل شیخ عنایت الرحمن ته تپوس کوم په سجده کې به څنګه دعا کوو؟ لاس پکې اوچتول نشته. دا خو په دې احادیثو په کتابونو کې راغلي دي چې دا لاس اوچتول د آدابو د دعا نه دي، مستقل بابونه پرې باندې لګېدلي دي. نو هغه ویل چې دا داسې اوس دا لاس ایښی که نه، دا ګوته به داسې اوچته کړې، دا یوه ګوته نه ده. بیا دا ما په خپله په کتاب کې ولیدل، شیخ خپل د خپل شیخ دا خبره چې په دغه حالت کې به دا یوه ګوته مانځه کې دعا کې هم داسې بس دا د دې لاس په ځای قایمه شوه. الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهه کړي، او دې سره سره دې موږ لپاره الله د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړئ یا الله موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو باریکو، تفسیرونو باندې پوهه کړي. دې سره سره موږ لپاره باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. خدای دې قرآن نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. خدای پاکستان د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د قرآن په ذریعه په دې کې امن قائم کې، استحکام راولي. خدای مې د قرآن په ذریعه باندې موږ د کفارو د سودي قرضو نه خلاص کې، او الله رب العزت پر قوم باندې رحم وکړي. داسې خلک په دې باندې خدای مسلط کړي چې تا ته به خوښي، ستا به خوښي، او الله تعالی پر قوم باندې به د هغې نظري او ستا په دین ته به توجه وي، او ستا دین به غالب کړي، او د دې قوم صحیح خدمت به وکړي. او خدای کوم کسان چې دا ملک خرابوي، ستا دین خرابوي، ستا د دین په لار کې رکاوټونه سازیږي، په هر نمونه او رنګ کم خلک چې ستا د دین په لار کې رکاوټ دي، خدایه ته پیژنې، موږ یې دونه نه پیژنو، هغه ټول ختم کا، ذلیل یې کا، دې قوم توجه ترې واړوه. ای الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړه. زموږ څونه مردګان، زنانه نارینه، مشران کشران وفات دي، هغه وبخه. ای زموږ پروردګاره څونه زموږ بیماران دي، هغې له صحت کامله عاجله ورکړه. او ای الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړه. او جامعه تعلیم الاسلام مدني الله تعالی آباده کړي. دې کې کم کمی دی الله د غیب د خزانو نه پوره کړي. یا الله د خپلو نیکانو صالحانو بندګان زړونه د عبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ. دې قرضونو ذاتي قرضونو نه رب موږ خلاص کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه